الحمدللہ آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ آج ہم سے جو لوگ خوش ہوتے تھے کہ نشان بھی چینا اور خان کو بھی چینا جیل میں ڈلوایا اور امیدوار بھی چینے، کاغذات بھی چینے، یہ چینا جبتی کرنے والے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا عزم ہے۔ ہم خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میدان بھی ہمارے پاس ہے، نہ ہم کسی کو اپنا میدان چھیننے دیں گے اور نہ ہم بزدلوں کی طرح سرنگو ہوں گے۔ انشاءاللہ جو بے گناہ قیدی 804 اڈیالہ جیل میں صرف ان نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، جب اس نے یہ نعرہ لگایا کہ نظام بوسیدہ ہے، پاکستان میں عدالتی نظام نہ کہ ڈوا ڈول ہوا ہے بلکہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ ان کا نعرہ تھا کہ قانون کی حکمرانی لاؤں گا۔ ان کی آواز ہے کہ پاکستانیوں کو سماجی انصاف دوں گا۔ تو لہذا اس کو نہ ہونے سے یا روکنے کے لیے پاکستانیوں کو ڈرایا گیا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم ڈر رہے ہو؟ کیا تم ڈر رہے ہو؟ بند کرو یار۔ دیکھو مجھے سنیں، پاکستان کے طول و عرض میں یہ نعرے ہم نے لگوائے، آپ کے نعرے ماند آ رہے ہیں، آہستہ آ رہے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا آپ ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ زاہد وزیر کو جتوائیں گے؟ کیا مولانا نسیم علی شاہ کو جتوائیں گے؟ کیا آپ مولانا کی سیاست کا جنازہ نکالیں گے؟ تو پھر آج آپ کو مبارک ہو، آپ نے میدان مار لیا ہے۔ غیرتی پښتنو وزیرو ډېر باندې ګران یو، ډېر ملک تاریخ ورته معلوم ده او وزیرو تاسو تاریخ خو چې کوم دی ډیلی په دروازې لیکلی ده۔ او بنیسي چې کوم دي، زه په بنیسي پاته یم۔ بنیسي دوره د جذبې، د مینې، د خوږلت نه ډک خلک دي چې کله هم زه خپل وطن ته راځم نو په بنیسي مې څومره ملګري ونیم ته ټایم ورکه ورسم چې یاره بیا دا بنو پریټي ګیټ ووینه او صدر هغه تڼۍ مخې ته بازار دوه درې سیاسي خبرې کومه. موږ ته مولانا خپل زوی له ډي خان نه لکي تر لټلی ده او موږ له لکي نه شیر اعظم وزیر تاسو تر لټلی ده. داسې خندا خبره نه ده، ډېر عمر راسې سره پیژنو او ماشاءالله که بیا څه شک ګڼو بیا یو لس ټکي وزیر والا په ووایو. ملګرو، عدنان وزیر د ده دوه غټې خوبۍ درته ښیم. نمبر 1 انتهایی عاجز او ملنساره سړی ده، څوک شک پسې ګڼي. دویمه ټول عمر یې تېر ده، نه یې نوکرۍ خرچې کړي دي، نه یې کالونۍ جوړې دي، نه یې د دې تاسو په حق باندې ډاکه والې ده چې ایم پی اے جوړ شي، وزیر جوړ شي او بیا چې کوم دا ارباو روپو جایدادونه جوړ کړي. وزیرو بنیسیو، دا الیکشن دی نظریه الیکشن ده. تاسو وکتل چې ګډ پاکستان چې د پاکستان تحریک انصاف سره کم ناروا سلوک ونسه او موږ خو بیا تاریخ دغه ده د پښتنو چې مظلوم سره هر وخت ولاړي. د جابر
د بدماش د غونډه کا ریاست ولی نی لاس مو رسولی چې نه منو. الحمدلله د پاکستان تحریک انصاف احیا مو کړې ده. د خیبر پختونخوا کې اوس چې په لارې راتلمه د کرکو په علاقې راله هر ځای چې د پی ټی آی جنډه ولاړه ده، هر ځای چې موږ امیدوار ولاړ ده. موږ مقابله لکه نن مولانا صاحب والد صاحب چې کله ایم این اے جوړېده نو زه په ټیم چې بني شجاج وم، یو عالم، یو مدرس، یو محدث، یو شیخ او د علم نه د اسلام علم نه یو لبریز سړی و. او الحمدلله د ده چې کوم امانت پاته ده، د ده چې کوم زوی ده، د ده ټول عمر د بنو خلکو مخ چې تیر ده. څوک په د ده په کردار باندې چېرته داغ ونه لګوي، نه یې بدعنواني کړې ده، نه د بنو په نام باندې عربان نه کربان ګټلي دي. نن چې د چا سره مقابله ده نو هغه سړي یوه خوبي ده. زه چې په 2002 چې بني شجاج و نو اکرم خان دراني به راته یو اوږد غوندې لینډ کروزر و زړې زمانې وال BU1. نن وخت چې هر څه شی قبولي، پښتون هر شی قبلوي، خو تکبر چیرې نه قبلوي. د ده د تکبر نه زه د دې ګوایم. او تکبر د څه شي راغی؟ تکبر د دولت او د پیسې راغی. بل ته وښیه چې د ته د ده سړي سره د خپلې پارټۍ موازنه وکړه او موږه پارټۍ وکړه. جمعیت علماء اسلام چې بار بار د دغه صدر نضلا خلکو ووټ ورکړی ده، ملا فضل الرحمن موږ وطن ته څه شی راکړي دي؟ واورئ، فضل الرحمن موږ وطن ته څه شی راکړي دي؟ واورئ. نن په وخت چې اته میړه سړي غلې اته میړه سړي د خپل د کور نه دي زمن ورڼه او ورڼه اته میړه یو لکي تر ولاړو، یو ټانک ته ولاړو، په ریزرو چې څلور ښځې دي، 12 بای جمعیت چې نور څوک ستا که دغه تاسو چې ژېږېدلي یو دا ظلم ده که نه؟ ته لکي مروت چې د سړي زوی نه وینې چې هغه د مروتو نمایندګي وکړي، ته په ټانک چې د ټانک خلکو حق نه وینې چې هغه د هغه خلکو نمایندګي وکړي. او واړ عمر به اکرم خانه ته مولانا صاحب ته تا اولاد تا ورونه تا زمن به امیدوارانی ایم این اے ګانې ولې دا مروت دا وزیر تا ته بې اوجته ښکاري، تا ته بې قومه ښکاري. ته رالې یو منټ ته رالې خدای حکومت درکه. نن وخت چې پاکستانی قوم دې په دې خبري چې کله ختم نبوت چې ترمیم راته سلیم صافي به تاسو واورو او ورته مولانا ولې د دستخط کړی و؟ واوره وایي چې دا ډرون دپاره اټیک دپاره مو په طالبانو باندې اډې ورکولې، نو ولې دې رضامندي کړې وه؟ د دوی اسلام که ګورو نو شورکوټ ته لاړ تو هغه محلونه وګورو چې کوم اسلام په نام باندې دو په خپلو کورونو جوړ کړي دي. واورئ، نن به راځي خلق ته به د کتاب په نام او هغه جنت په نام چې خدای راستی چې دی در نه وویني تاسو به غلطئ. نو لہذا ما مخ سے پروگرامونه دي بدو خلکې موږ
यो आलिम ته ټیکټ ورکړی دا اموږ امیدواران په بری شي په لکې چې او چې چرته دي د کردار سکروټونی مې کړې ده چې نر ده تکړه ده غیرتي ده ایمانداره ده ملنساره ده پښتین ده په خیبر پښتونخوا خبره کوم نو لہذا د دې نه کښلي امیدواران د دغه بنو د خلک په قسمت سے نه راتلی که څوک پیسې ته ایمان وایي یا څوک دماغي طور باندې نه پوهېږي او اوس هم ړوند دي چې ملا به جنت درکوي جنت عشره مبشره باندې ویلي سوي دي چې دا خلک جنتیان دي نور خو بیا به روز محشر د هر مسلمان حساب کېږي اول خپل حساب نه جان صفا کا بیا دا ساده پښتانه چې بار بار د جنت په نام دین په نام او دیتا اردو چې ورته دین فروشي دا دین فروشي خاتمه وکړي پښتنو پښتنو نن خو مو دا تاړو هماغه نسته مزه نسته ده لږ خو سړه په ورکوي بله دا ده یوه خبره تکم 8 فروری غلې یو منټ تاسو واورئ 8 فروری پورې موږ سره دا طریقې دي ظلم ده کله یوه ډرامر سره جوړوي او کله یې بله ډرامر سره جوړوي یو ټیم یې وی چې پی ټي آی ایجنډه به چې کوم ده موږ لیدل نه غواړو تھانیدار پولیس ریاست ډي سي دا ټوله بدماشي شروع کړې وه خو پښتنو چې کله وویله چې پښتون سرټیټین نه مني نن مو دا جنډې داسې ولاړې دي چې الحمدلله راځئ چې په ساړه مو کړو واورئ دویمه خبره موږ ته پته نشته چې د 8 فروری پورې نورې چې کومې ډرامې کوي خو 20 دې ته 20 چې 8 فروری د الیکشن په ساړه مو کړو واورئ دویمه خبره موږ ته پته نشته چې د 8 فروری پورې نورې چې کومې ډرامې کوي خو 20 دې ته 20 چې 8 فروری د الیکشن په ورځې به دیتا ایجنټان پولینګ ته پرېږدولو ته نه پرېږدي نو لہذا که پښتونخوا کې په یوې علاقې کې داسې وشي او خبر سو چې ډومیل یا منډان یا بسیاخیل په هغې چې پي ټي آی خلکو خپل ایجنټ ونه رساو نو دا به سټل دی دغو ټولو خلکو او قومو بېغیرتوبي دا به کو انشاءالله ایجنټ به رسوو دویم پلانینګ دا ده چې بکسې به بدلوي نو ایجنټان به په خپلو بکسو داسې ناستي داسې به په ناستي لکه نن وخت چې ملاګان په خپل په دولت باندې پارې ورکوي آخری 2 باتیں اردو میں میرے پاکستان تحریک انصاف کے غیور لوگوں آپ نے دیکھا الحمدللہ آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں آج ہم سے جو لوگ خوش ہوتے تھے کہ نشان بھی چینا اور خان کو بھی چینا جیل میں ڈلوایا اور امیدوار بھی چینے کاغذات بھی چینے یہ چینا جبتی کرنے والے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارا عزم ہے ہم خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں میدان بھی ہمارے پاس ہے نہ ہم کسی کو اپنا میدان چھیننے دیں گے اور نہ ہم بزدلوں کی طرح سرنگو ہوں گے انشاءاللہ جو بے گناہ قیدی 804 اڈیالہ جیل میں 8 فروری 2024 کو 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 8 ف
اڈیالہ جیل میں صرف ان نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا کہ نظام بوسیدہ ہے، پاکستان میں عدالتی نظام نہ کہ ڈوا ڈول ہوا ہے بلکہ زمین بوس ہو چکا ہے، ان کا نعرہ تھا کہ قانون کی حکمرانی لاؤں گا۔ ان کی آواز ہے کہ پاکستانیوں کو سماجی انصاف دوں گا۔ تو لہذا اس کو نہ ہونے سے یا روکنے کے لیے پاکستانیوں کو ڈرایا گیا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم ڈرے ہو؟ کیا تم ڈرے ہو؟ بند کرو یار۔ دیکھو مجھے سنیں، پاکستان کے طول و عرض میں یہ نعرے ہم نے لگوائے، آپ کے نعرے ماند آ رہے ہیں، آہستہ آ رہے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا آپ ڈرے ہیں؟ کیا آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ زاہد وزیر کو جتوائیں گے؟ کیا مولانا نسیم علی شاہ کو جتوائیں گے؟ کیا آپ مولانا کی سیاست کا جنازہ نکالیں گے؟ تو پھر آج آپ کو مبارک ہو، آپ نے میدان مار لیا ہے۔ غیرتی پښتنو وزیرو ډېر باندې ګران یو، ډېر ملي نو لہذا ډېر سپین ږیري ولاړ دي، وخت به تېر سي، خو زمانه به د غیرتي د زړورو دلیرانو واړ عمر به یاد ساتي. نو چې مرګ حق ته مرو به، شاعر وایي مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وجاړي، خپل به هسې جاړي، خپل به هسې جاړي چې دشمن در پسې وجاړي. نو په خدای ودره مړه قیدی نمبر 804 جواب ورکو. بس بس